بسم الله الرحمن الرحیم. د جمعات مشرانو ته یو درخواست. ګوره زموږ جمعاتونو کې ډېر زیات شور کیږي او د شور وجه ماته معلومه ده. هغه دی چې زموږ دا مشران یا کمیټې والا یا چا چې جمعات وقف کړي یا خدمتګار د جمعات یا مالدار دی یو غلطی کوي. څه غلطی کوي؟ یو وی دنیاوی اعلان، یوی دینی اعلان. چې کوم دینی اعلانونه دي کنه، جنازه مونږ مخکې کول رستو کول، سونه هغه جمعات سره او مدرسې سره تعلق ساتي، هغه به ټول امامان کوي. امام صاحب هغه له فل اختیار ورکړي، دا اعلان ستا په ذمه دی، دا د هغه ډیوټي ده. نیم شور ختم شو او د سره خلک پریشانه کیږي نه. چې دنیاوی مسله وي، جرګه وي، روغه وي، څه مسله وي یا سیاسي مسله وي، بس موږ په جمعات کې هغه مشر به ودرېږي چې سیاسي پارټۍ سره تعلق دی یا بل چا سره تعلق دی، نه هغه جمعات کې خبرې کوي. یو خبره اوره دا خلق منزل راغله، ستا خبرو نه راغله، مهرباني وکړه هیڅ اعلان مه کوه. چوک کې ووایه چې حجرې ته راشه او فلانې خبرې به کوو، نو ګوره چې تاله څونه کسان راځي. نو که ته مضبوط او صحیح مشر او صحیح کس یې، تا به چوک کې خلکو ته ویلي که نه دکانونو کې بھئی راشه بیا حجرې ته، ګوره چې څونه کسان دي. خلک منزل راغلي دي، اوس څوک پکې څه خبرې کوي، څوک پکې څه اعلان کوي، څوک څه کوي. کستا قوت او طاقت وي حجرې ته راشه، یو خبره ده زما، وګوره چې تاله څونه کسان بیا راځي. دینی اعلانونه ټول ملا ته حواله کړې. دا جمعات یو فلسفه او لاجک درته ښیم. جمعاتونو کې جنګونه وي، دا مشران هلکان ډېر پوهېږي، دا کمعقل نه دي چې دلته اوس خپلې چڼې خرڅوي یا سیاست کوي یا خپل ځان اوچتوي یا مشري غواړي. مشر هغه دی که نه چې هغه چوک کې وي، بھئی حجرې ته به راشه زما تاسو سره کار دی، نو چې خلک وله ورشي نو دا مشر دی. او د دین څه خبرې دي، دین له خلک راغونډي، مانځه راغلي دي، څه ذهنونه یې هغه پاک صافي د سیاست نه، څه ذهنونه یې هغه نیوټلي، څه مختلف قسم خلک یي. بس دته غټه د 3 صفو مجمع میلو شي، بس وی ګوره یو خبره کومه. نو خدای ته وګوره، دا جمعات د دین دپاره خاص کې اعلان به صرف عالم کوي. د جمعات ټوله فلسفه او امن دی کې راغی. دویمه خبره دا چې ما مشران نوٹ کړي دي، هلکه قبلې ته مخکې خپل تلاوت یا ذکر هغه کوه. نو قبلې ته به 3 کسانو پکې شاته مخ کړي، یو سره خبرې کوي، بل سره خبرې کوي، جمګټه به لګولي. دریم مصیبت دا پکې بند کې، دا لایټ مړ کې، کله نه دا پمپ روان دی، نو چغې څه لاوې؟ د بانګ نه مخکې راځئ، د جمعات خدمت کوئ نه. چې کله بانګ ویلی شي او د مونځ نه پسه پورې 10 منټه څوک په جمعات کې چړ هم نه کوي، خبرې هم نه کوي، امن به راشي. پمپ روان دی نو ورشه بند دی که، بجلی مړه کې نو ورشه بند ده که، بجلی مړه که، پمپ بند که، پوړ راواله، صف راواله، مسله را دننه که، خپله کوه که نه. دا پوړ راواله، دا مسله راواله، دا پمپ بند کې، دا بتی مړه کې. استغفر الله. جمعات کې امن پیدا کې، جمعات کې فساد مه کوئ، جمعات کې جګړې مه کوئ، جمعات کې دنیاوي خبرې مه کوئ، جمعات کې خپل ځان مو اوچتوئ. دا خلک منزل راغلي دي، نو 3 صفه چې تاسو ووینئ نه ضرور پکې تاسو خبرې کوئ. نو تاسو وایي زه مشر شمه او خلک مې وپېژني او خلک مې عزت وکړي، ټول خلک تاسو پسې خبرې کوي، تاسو مشرانو پسې. موږ منزل راغلي یو، موږ ته دا خبرې مه کوئ. ما چې څونه لس جمعتونه ما سره دي، دا د هغې فلسفه ما ته وایي، دا ما پریشانه وي. دا چوک کې هلکان لګیا یي، مړه وي هسې لګیا و، دا خو ستا بېعزتي ده. آخري خبره کوم، زموږ د کلي یو مشر محمد ماما، ټوله غم خادي باغه کوله، د جمعات مشر محمد ماما.
الله اکبر. غم خادي د زرګونو کسانو روټه د جماعت صفونه چندا او ټول ضرورتونه باغه پوره کول هغه صحیح مشوره چې څنګه به جماعت تراغه بانګ نه مخکې خلا بنده د مانځنه پس خلا بنده مشرو ارزه باغه کول چاوته محمد ماما دا خبره چپ شه بار به خبرې کوو. سبحان الله دونه اوچته مشري هغه کړې وه خو چته هغه جومات کې شور خبره اسم نو کړی. نو زما محترمو ستاسو عزت په دې کې دی خاموش ډونټ سپیک سایلنٹ. ستاسو به ټول قدر کوي. دنیایي مسله اجرې ته کې دیني لارونه مولا ته کې جومات کې خبرې ختمې کې دې سره زموږ پښتنو جوماتونه د امن ځای دی. زموږ د پښتنو جوماتونو کې دښمنۍ او جنګ جګړې جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې بې موسمه بې مطلبه فضوله خبرې کوو اعلانونه کوو. الله دې په دې خبرو موږ له د عمل توفیق نصیبه وګرځوي. خفه کېږئ مه. وآخر دعوانا ان الحمد لله. من وين ما وجهت